د دې علاقې اوسېدونکی یم او زما په 2017 کې چې دی پېښور یونیورسټي نه نباتاتو کې په باټني کې چې دی ایم ای سي کړې ده. دغه ته موږ په علاقایي ژبه کې امرو وایو، ډېرو علاقو کې ورته امرو وایي. بوټینیکل نیم یې چې دی اوپنشیا سټریکټا دی او عام طور باندې چې دی په اوپنشیا باندې یادېږي یا چې دی په انګلیش کې چې دغه ته کیکټس هم ویلی شي. دا یو ازغجن بوټی دی او دا چې دی صحرايي بوټی دی. دغه ټول صفتونه د صحرايي د بوټو هغه دي. که تاسو دغه ته وګورئ دغه دا سټه چې کومه ده سټه یې چې دی دغه پاڼو شکل ته چې دی ماډیفاید شوې ده او دا د پاڼې کار ورکوي، دا ځان له خوراک تیاري او دا ځان کې چې دی اوبه سټور کوي. بل دغه باندې چې دی داسې ازغي چې دی راشوي غټه واړه ازغي په دا خپل ډیفنس په دغه باندې کا ورسره چې دی دا د خپل بدن نه د اوبو چې کله ټرانسپایریشن شي نو دغه ازغو د وجې نه چې دی دغه نه کم ټرانسپایریشن شي او دا پاڼې چې کومې دي دا بالکل د اوبو نه ډکې دي. دا چې دی په لوړګي کې چېرته داسې خوړونه یي دغسې شګو علاقه یي چېرته چې دی لږ غونډارې زیات او اوبه کمې په هغو علاقو کې چې دی دا بوټی ډېر زیات شي. که په دنیا کې زموږ وګورو که نه دا صحرايي بوټی دی، امریکا کې په صحراګانو کې، په افریقا کې چې دی، استرالیا کې، په پاکستان کې داسې چې کوم خشک علاقې دي په هغو کې چې دی دا ډېر زیات راشي. دا چې دی فروټ دی او ډېرو ځایو کې چې به تورې فروټ استعمالېږي، دلته خو یې لوکل خلک د ازغو د وجې نه استعمالوي. خو دا یو فروټ دی زما راکټ که تاسو وګورئ دا چې دی دننه پکې چې دی ښه فلیشي خوراک موجود دی او دا د وایټامین سي چې اسکاربیک اسید هم ورته ویلی چې هغه بهترینه ذریعه ده او په دنیا کې چې دی دا مختلفو بیماریو لپاره استعمالېږي. په هغه کې چې دی انټي وایرل ډیزیزز لپاره دا استعمالېږي او انټي ډایریا لپاره استعمالېږي. دا چې دی انټي انفلیمیټري دی، دا یو بهترین انالجیسک دی. دغه انګریډینټ سکن لپاره چې دی هم استعمالېږي او دا چې دی انټي ټیومر هم دی. نه علاقې خلک چې دي دغه فایدې او دغه استعمال نه چې دی ډېر داسې به ویم چې 95-90% خلک چې کوم دي ناخبره دي او دا چې دی به طور دلته ورته خلک یو وایلډ پلانټ په نظر باندې ګوري دی او استعمال ډېر زیات کم دی او نه خوراک لپاره استعمالي نه چې دی داسې نورو بیماریو لپاره استعمالي. خو دا ډېر انشنټ ټایم نه ګریکس چې دی کنه ډېر زیات ټایم نه چې دی د مختلفو بیماریو علاج لپاره چې دی استعمالوي.